بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه خزا خوشاله دی واجنا پر ازو باندې خپل مہر موف کی الله تعالی هغه خزینه خوشاليږي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سې زنانه شفاعت په زکو او هغه به جنت ته ځي. او چې د کومي خزي خوند غریب وي او هغه خزا په خوند باندې خپل مول نه ایوار په یو درهم خرج کی ایدی په بدلې کې به الله پوک هغه خزي ته د 2000 درهمو یلا په لاري کې د خرج کولو ثواب ورکوي. لکه دی الله تعالی په لاري کې دی 2000 درهم یا 2000 روپے خرج کړي دي. اندانو منا کچیتا ایوا خزا خپل غریب خوان مندي مول نه یعنی ور په خرج کینو 2000 روپے بو خرج کولو ثواب ته ملويږي. سکله ایوا خزا په خپل کور کې جرو یعنی ربا زوای نه هغه ته دور اجر ملويږي. لکه خنا کعبه کی جرو وای دور ثواب ته ملويږي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو سکوما خزا بغیر دی سخت مجبوره دی واجینا تلوک و غوڑی اغی بندی دی جنت خوشبو حرام دا. او دی خزو تا بلا سخت مجبوره تلوک نویر کول زکت اللہ تعالی دسی سڑائی او دسی خزی نخو خی سچوکو زیاد خوندون خلی. زیاد خوندون مطلب دا ہے سیوا خز کئی بلا یوا تل کوي بلا دا زیاد خوندون خصل دي زیاد هغه نوي عذر نوي دارونه دا الله تعالی نه خوخي. او سخت مجبوری دا غي ځخه بدکوري وي یا بل دسي خبره اور کی روشي ته اغه دی واجب نه دي خوان او دي خزي په منځ کې اتفاق نشي راتله محبت نشي راتله نبي خبره ده چې تعلق ویر کړل شي. او بغیر د سخت مجبوره تعلق ور کول دین دی الله تعالی عرش هم خوڅیږي یعنی هغه هم په یو قسم ته عذاب نه هم اثر ورزي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې خزو حیاتو سو په دې خبرې باندې خوشحالي نه څکله په تاسو کې د چو خوند نه وزنه حامل شي خپل خوند نه او هغه خوان دین رضی هم وی هغه ته دسي ثواب ملويږي لکه دی الله تعالی په لاري کې روزي ستي او روغ شپه عبادت کوي. څه خوان نه حامل هم شي او خوان نه رضی هم وی. او څه کله دي بچي کې د لټیم شي اختم کې کوم تکلیف ته ملويږي کوم درد ته شروع شي ندی اغه د سترګي یخوالي د پاره الله تعالی د سمون پر تیار کړی دي څنګه ازمه کې اسمون کې ایچو ته هم معلوم ندی جنت کې. او څکله بچای پیدا شي ای بچی پیدا کولو په وخت کې دوه بچی ته کوم یو غړا په شودي ور کوي هغه بچای څوکوم د مور شودي روي نه پدی هر یو غړا باندې په هر یو رودل باندې الله پوک ایوای وانی کی ور کوي. او دی بچی دی واجی نه کچی ته دوش پاره وی خطیره کی دی اویا زرو غلامونو او دی اویا غلامونو زرنا اویا غلامونو ثواب ته مليږي. او دی ایو غلام قیمت هغه زمانه کې 12000 درهمو نو سو سره سوچو کی تر شو 840 غلامون تقریبا جوړیږي نو 840 ته 12000 کې زره ورکا نو د تور او د زمانه په پیسو سره نو دور پیسې لکه سره دی په لاري کې صدقه کی او دور سری د اجر مليږي. او د خځې حکم ورزي نه حمل شي دی بچي کې د لټه پوري بلکې دی بچي دی شودو پر ډول وخت پوري دي ته دسي درجه ملويږي. یعنی کوم ورزي نه د خځې خېټه شول حمل شولو بچي شودو پر ډول پوري دي ته دسي اجر ملويږي لکه یو مجاهد ده اغا د سرحداتو حفاظت کوي اغه ته د زوره اجر ملويږي اندوره دي خزي ته هم اجر ملويږي. او کدی دی په مانس کې د حمل په دوران کې خزا مړه شولا نه د شهادت درجه او ته ملويږي. ابو سعید خدری رضی الله عنه
فرمایي چې وی خزي دی خپل لور شکایت وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تجید موده لور زکوم دا نکوح نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خزي نه تاسو وکړو جلکینا ست نکوح نه کوي د څه واجه ده؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوفر می چې ته د پلور خبره ومنه یا د مور خبره ومنه، چونکی پلور وروستلی و نه پلور په بری کې دوی چې پلور خبره ومنه نه غوډ چې اې د الله رسوله قسم دی په خدای باندې په غزور باندې څنګه ته پرختونه باندې دین سره رسولای څه زبنه کوه نه کوم چې سپری څه ته مو ته داونه خای چې دی سړي باندې د خزي سوره حق تا او خزي باندې د سړي سوره حق تا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوفر مې چې هر جایز کور کې دی هغه ته بيداری کول جلکه او چې قسم ده او ته الله تعالی پرختونه دین سره رسولای زب کلانې کوه ونه کو په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم متوفر مېلو چې د خزو نکوه څخه له دیغو اختیار وی بغیر دیغو اجازه نه تاسو ما کوي. اینه د معلومیږي چې کله جلکه کله خزه د میړه حق نشي د کوله به هغه مجبورول نه دی په کور څخه تاسو مجبوره کې هغه باندې په زور نکوه وکي. عوف ابن مالک اشجعی رضی الله عنه روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې زه اور هغه خزه چې د هغه خزه مخه د مهنت او د مزدوري دی وجنه رانګي وخت وی قیامت پورې چې بدانو منول کڅنګي د شهادت ول لګوتې سره مانځه کوته څنګه نږدې دي دوره به نږدې وو، یعنی هغه خزه څنګه کونډ شي او هغه بچی یتیمون پوتی شي هغه خدمت کول ولا هیڅ حکم نوي دا خزه ودمونه کیو د خپل بچی لپاره زندگی تیر کیو بچی رستر کی استری سمنی وته وکی نو دا خزه کومه پیغمبر سم فرمایي چې موږ به جنت کې دانو منوي لکه څنګه د شهادت ولا غوتی سره مانځه کوته څه نږدې ده دانو منو پیژوبني جنت کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې تاسو خپل خوندونو سره محبت ساتئ او هر جایز کور کې هغه خبره مانی او دی الله رسول به تاسو نه خوشحالي دنیا کې به هم عزت د ملويږي او نیکنمی بوي او آخرت کې به هم عزت او نیکنمی وي. او د خپل خوند سره محبت نه کول او دغه خبره نه منل او هغه سره جنگ جګړې کول او هغه سره دې سره شیطان خوشاليږي څنګه اټول نزجوت زهرلا منګور هغه نه هم سخت دښمن دي انسانو یعنی دغه شیطان زده او دنیا کې به هم ذلت او بدنامي بوي او زندګي اټول بدا چې زندګي کې سوره وبال لا دا به دي انسان یعنی دې زنانه باندې بیروشي راحت بو ته نه ملويږي. نه دی واجینا زنانو د پکور دغه د خوند ډېر زیات خیال ستي دا و ډېر عجیب غند رشتہ ده ځکه ساټول عمر تیرول دي کنه ایوي کمرې کې په یو کور کې په یو کار باندې نو خځه د پکور د صورت میړه تنخوا ده صورت میړه پیسې دي مغه مطابق خرچي کوي او کچې ته میړه د خبر وکړه څنګه دي خځې خلاف وي نو خوشالي ده په ظاهري زګه څه خونده همیشه دې پر د به خرچونه زون ستي دې به خرچي د ما کوي او څوک څه ملوشي چاغه پیوزي ټماټر سره سرکی سره چی سره گزاره کول پکور دي وی خبره کې ازید نه دی کول پکور او څه کله غصې کې روش شکایت نه دی کول پکور چې مو میړه به مو سره دسی کې بيدا کارچی خونده هغه به ان شاء الله خوند وی پیږي په دې باندې زمو تر خزه دسی وخت لري موتابه سره گزاره کول پکور دي کچیتا خوند ته ته په وی خبره باندې غوسه راغله نو به دسی خبره ته ما کوته چې غوسه نور ازوتی شي بس چپ کېدل پکور دي خزه به دې ټیم کې نور خبرې سره شروع کی دلایل سره شروع کی نو خوند غوسی کی شي به کله کنه مسلاونه جوړ شي او کچیتا خوند نه خفاوي نو به ته پیزه ما کوغوا او ماونه تندایو ته تر شواڅونه مخ وړي بلکې هغه سره عجزه سره خپل قصور خپل ګنور باندې موف کا کته ګنو خطو ویو کني ځکه خوانده او دي کې خپل عزت غنا سي مو خوانده کوم فیو غړ خوند نه غړ کنه همو لخذي مو ته سوتي سو تندې کې 12 بجو کړي نه د سینې دی کول وکور کارچی خوانده سل قسم خبره غته مخترسي او د کور لشن په طریقې سره استعمالول کې دول به زوی نوی پرته هر یو شی د بر خپل زوی وي او څو کارونو کې هلا بنا نه دی کول پکور
کوای نه شخوږیږي دسی هغه دغه او هرگز درویغ نه دیل پکور ځکه چې درویغ ویلو څخه خو یو ګنو کیږي بل دی میړه اتبور باندې ختميږي اعتماد په ختميږي او کچې دا میړه غصې کې رول څه بعد را دی ویلو سړی برداشت کی هیڅ جواب ته نه دیل پکور نو به وګوره چې خوند ولا غصه ختميږي هم هغه به صورت به شرمنده وي په دې باندې کتا غصه کوي هغه غصه کوي نو بیا جواب خبره ہے چې بیا جګړې زیاتیږي او سیو دي جوړونو به بلی څه نه مليږي څه خځې ته به تلو کامل شي به ډېر مسلې جوړ شي بس دا سړی خپل قبضه کې کول او خپل ځون تر نږدې کول او د میړه اټول مول به تو دا څه ته خبرو خیال ساتي هو جبي ویل نوي او غلطه کول نوي دغه کې ډیر خیال ساتل وګور دي بس به میړې تو شول دوی به ته سیای ځکه میړه څه غوړي میړه دا غوړي بس زه خوشحال و او خزه مو ټیک وی دغه خبرو ډیر زیات خیال ساتل وګور دي نو دای ورشتہ دا او دا د سریشتہ دا سمیړه د خزې ته پلور نه هم زیات تا ځکه سمیړه مرتبه الله جل شانه بیبي ته د سی ور کړی دا الله پاک نه بعد کی کچې ته سجدا جایز و نه میړه ته بیا کولا جایز نه دا دیو جنا میړه رتبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د الله نه بعد میړه رتبه ده او د اخی خزي الموز نه قبليږي څه چونه خوند خفای نو بس الله تعالی د وګي اندسي سیموز نه ناو سره د خپل خوندونو قدر پیدا کی مینه محبت پیدا کی او الله تعالی د موز نه ناو ته سوچ نصیب کی پوهه نصیب کی ایموز نه ناو ذهنونه ډیر وړ دي ډیر کند ذهني دي څنګه همیشه د پر بس اموتو پښتو کې څو تو په بل چوبني ورته پو دا نه یو در از زوره غلطه خپل زون د خپل ګریون ته سړی سترګي وړي کنه زون کې بدوازر غلطه بیرو بسی خو د بدوازر غلطه مو بل چو کې ګورو خپل زون نه پویری ځکه دنیا کې اټولي لنجي دي فساد د پریشانی دي بس که سړی ورته وایي چې زه غلطین ولا ټوله خبره جوړه ده او څه فاکه سن لګیا دي مو ته سوي کنه څه ایولوس نه چاکو आवाज نه کیږي مطلب څه د څدواله سونه زود شي بیا چا کې आवाज وروزي نه انده مطلب دا څنګه چې ته خوند غوسی کې د خزو سره نه غږی یغه نه غلی شي نو څو ګوره کدا غوسه به زیات شي مزید خزو سره یغه غږی جوته خبره ز ټاس ټوس وی جنگ جګړی وی تلوک وی خفګون وی خندنونه بدوي ونی به وړي دا متوسط دین اسلام تعلیماتي د خزي خوند باندې حق تا او د خوند په خزي باندې حق تا د غیر دوړو رشتو څخه خل ستو څکله دغه مانس کی مفاهمت وی انګلیش کې انډرستانډینګ یې څکله دغه وی نو بیا به خواخي صغر یو طرف نه خواخي صغر بل طرف نه دغه خپل مانس کې انډرستانډینګ وی مفاهمت وی پوهه وی سمجھداری وی سنجیدګي وی به دغه طرف نه خزي ولا خیان دی هغه طرف ته سړی ولا خیان دی دغه طرف نه خزي ولا ورونه هغه طرف نه سړی ولا ورونه دغه خپل مانس کې انډرستانډینګ وی بیا ان شاء الله تلل ردلل وی یو بل نه بجار مینه قربان سر قربانول وی او کبه چې د خزي او د خوند په مانس کې انډرستانډینګ نشته خود به خود به دی اثر دی خزي ولا مور پلور او د سړی ولا مور پلور یغه ولا رونه خیان دی ولا رونه خیان دی یغه به انډرستانډینګ ختم وي بس خزي ولا به خزي طرف کې سړی ولا به سړی طرف کې خندنونه به بدای ونی وړي نو کوشش کول پکور دي الله تعالی مو تاسو کوم ژوندۍ څوري زیره کړی دا امارګي صفات نه لګي مو تاسو کله مار روشي سخیرت مخروب نشي الله تعالی مو تاسو په خبرونو عمل کول توفیق نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین